بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر علينا هذا الكتاب ولا تعسر علينا هذا الكتاب وتممه لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا عليم. دا موجوده کتاب چې کوم دی دا موږ چې په شروع کو نو د دې کتاب نوم دی هدایت الحکمت. هدایت الحکمت کتاب په اصل کې دا متن دی او زمنګ په درس نظام نصاب کې په مدارسو کې ډېر علوم داسې دي چې هغه په فلسفه باندې موقوف دي او بیا خصوصا په هغه کې علم کلام چې علم کلام که زه داسې ووایم چې ټول نه خو کم سے کم 3% د علم کلام دا مشتمل ده په فلسفه باندې نو دا خبره به بې ځایه ني. نو دا کتاب هدایت الحکمت د فلسفي کتاب دی او په مدارس کې به زمونږ مخکې ترتیب دا و چې اول به د ټولو نه مخکې به اول هدایت الحکمت کتاب خودو، بیا به ورپسې دویم نمبر کتاب به خودو د فلسفه الهدیة السعدیه، دا به دویم کتاب د فلسفه او چې کله به دا ختم شو نو بیا به ورپسې دریم نمبر کتاب خودو میبزی د هدایت الحکمت کتاب دا شرح ده. یعنی هدایت الحکمت کې چې د کم دلایل ذکر کم مدعاګان ذکر شوي دي نو د بعضې مدعاګانو د پاره په هدایت الحکمت کې دلایل شته دي، خو بعضې داسې ضمني مدعاګانې دي چې د پاغې د پاره په هدایت الحکمت کې دلیل نشته دی. نو میبزي مولا والا په خپل کتاب کې چې شرح د هدایت الحکمت ده پاغې کې هغه دلایل بیا راجمع کړي دي او میبزي کتاب نه پس چې دا به کله وویل شو نو د دې کتاب د ویلو نه پس به بیا صدرا ویل کېده. صدرام د دې هدایت الحکمت کتاب شرح ده او هدایت الحکمت کتاب نه پس الهدیة السعدیه دریم نمبر میبزي څلورم نمبر صدرا، دا څلور کتابونه د فلسفه چې ختم بشو نو بیا به ورپسې اخیرني یو کتاب ښودل کېدو چې هغه د فلسفي یو قسم سره صرف تعلق ساتي، هغه به ښودل کېدو امور عامه او امور عامه پسې بیا به ځینې استادانو مستقلا نه خدا سے سنا سیسا دا به د شرح اشارات وي او لا به د شرح مواقف وي لا به د شرح مقاصد. خو چونکې اوس حالات زمونږ داسې دي چې په مدارسو کې د فلسفې یو کتابم نه دی داخل سوا د فن تکمیل نه چې په فن د تکمیل کې هدایت الحکمت خی او هدایت الحکمت سره میبزي سیسی پوری خی، داسې صدرام سیسی پوری خی او امور عامه دام سیسی پوری خی. نو دا کتاب چې موږ سره مخامخ ته شروع پکو الله دې په خپل فضل سره تکمیل ته ورسوي او خدای دې موږ د دې په مقاصدو باندې پوي کړي. نو دا د فلسفه اولین کتاب دی هدایت الحکمت. په دې هدایت الحکمت کې لومبه نن به سرسری خبرې وکړو. تعریف د حکمت دا څه شی دی؟ نو که حکمت منګ په لغت په معنی سره واخلو نو په لغت کې حکمت په مختلفو معناګانو سره راځي. حکمت کله په معنا د ډېرې پوهې سره هم راځي، لکه پلان کې ویره وي دا پلان کې سړی خو ډېر حکمتي خبرې کوي او ډېر حکمت والا ذات دی، یعنی اره خبرې په ډېره غټه پوهې باندې مبني ده. نو دغه پوهې ته د انسان هم حکمت ویل کېږي
او کله نا کله د یو شی د پاره چې کوم علت ذکر کیږي نو هغه علت ته هم حکمت ویل کیږي. لکه ډېرو شیزانو کې خلک یو مدعا لا یو خبره ذکر کی نو بل سړی ته تپوسو کی چې هلکه د دې حکمت بسی، نو په دغه مقام کې دا علت په معنی لغوي سره په معنا د علت سره استعمال دی. او کله په لغت کې دا حکمت په معنا د عدل او انصاف سره مرাজি. کله چې یو سړی فیصله کوي لا دو امور ترمنځ راشي نو خلک ورته اکثر لا आवाजو کې چې هلکه ګوره د حکمت نه کار واخله، یعنی عدل و انصاف نه کار واخله، صبر و تحمل نه کار واخله. نو دلته کې دا حکمت په لغت کې په دې معنا سره په عدل و انصاف سره دی. او کله حکمت په معنا د فلسفي سره چې یاره په دې شي کې راز سره د دې شي فلسفه سره ولې په موږ باندې دا شی لازم شوی دی، د دې د لزوم هغه داسې وجه چې انساني عقل مني نو په دغه باندې اطلاق کیږي د حکمت. او کله د حکمت اطلاق په معنا د طب سرم کیږي، خلک وی الک پلان کې علم حکمت باندې پويږي خسته طبيب دی. نو مختلف قسمه لغات چې سړی ګوري پدې کې مختلف قسم معناګانې دي. به هر حال دا خو لغوي معناګانې شوي، په معنا د پوي سره مرাজি، په معنا د علت سره مرাজি، په معنا د عدل او انصاف سره مرাজি، د فلسفه په معنا او د طب په معنا سره دا استعمال دي. دویم نمبر د حکمت په شرع کې به تعریف کو چې په شرع کې حکمت دا څه ته ویل کیږي. نو په شرع کې کله حکمت په دې معنا سره راځي چې العلم باحکام الشرعیه الفرعیه، العلم باحکام الشرعیه الفرعیه. ګوره زمونږ دین چې عبارت دی نو په دې دین کې کله موږ ته احکامات بیانېږي او کله موږ ته په دې کې اعمال بیانېږي. احکام نه اعتقادیات، کله پکې اعتقادیات بیانېږي او کله پکې اعمال بیانېږي. احکامات اعتقادیات هغه عقاید ذهنیه دي چې تعلق ساتي صرف ذهن سره، هغې ته عقاید وي لکه خدای یو دی، واجب الوجود دی، خالق دی، مالک دی، رازق دی. نو دا قضایا دی خو قضایې ذهنیه دي. جنت حق دی، جهنم حق دی او تعلق ذهن پورې ساتي. نو دې ته ویل کېږي عقاید او اعتقادیات. په دې کې مقصد صرف دی چې تا ته ادراک د عقیدې حاصل شي، عمل سره د دې څه تعلق نه وي. او په دین کې دویم نمبر اعمال بیانېږي، احکامات، منځو کې روجه ونیسئ، زکات ورکړئ، حج ته لاړ شئ، عمره ادا کړئ، حقوقو خیال وساتئ. دا ټول په ټول هغه دي چې د دې تعلقه د عمل سره ده. نو که اعتقادیات شي او احکامات شي دا دواړه چې یو ځای کې دا شرع او دین شو، نو حکمت په معنا د اول سره بنیخه اعتقادیات سره. حکمت په دویمه معنا سره العلم باحکام الشرعیه الفرعیه، شرعیه او فرعیه یعنی فروع دا د هغه عقاید دي کنه، بنا په هغې باندې ځکه ورته فروع وي، یعنی فقه مسائل دا یې زده کول دې ته ویل کېږي حکمت. دویمه معنا په شرع کې دا استعمال شوی دا الاتقان فی جانب العلم والعمل، یعنی مضبوطیا پیدا کول په علم او په عمل دوانو کې دې ته ویل کېږي حکمت. الاتقان فی جانب العلم، جانب العلم والعمل، مضبوطیا پیدا کول په علم کې او په عمل کې. او دریم نمبر په دې معنا سره په شرع کې استعمالیږي العلم بعواقب الامور، یعنی د هر شي او انجام دی او هغه انجام په متعلق چې کوم علم دی دا خو خدای ته دی، دغه ته ویل کېږي حکمت. نو درې معناګانې شوې په شرع کې د حکمت. یو العلم بالاحکام الشرعیه الفرعیه، دویم نمبر الاتقان فی جانب العلم والعمل، او دریم نمبر العلم بعواقب الامور. لغوی تعریف مشو، شرعی مشو، اوس اصطلاحی بیانو. په اصطلاح کې حکمت ویل کېږي هو علم، دا یو علم دی
باحوال الموجودات العینیه دا یو علم دی په احوالو د داسې موجوداتو العینیتو چې خارجیه دي امور خارجیه چې کم تا ته په خارج کې ښکاري اونه د بوټي دی انسان دی کاڼې دی دیوال دی مدرسه ده دا ټول نو علم دی په احوالو د موجودات خارجیو باندې علا ما علیه په داسې حال کې چې دغه موجودات په کم حالت کې دي بقدر طاقت البشریت په اندازه د انسانی طاقت باندې ساده دی پویو مدرک ګوره تو اوبه راواخله اوبه یو موجود خارجي دی موږ سره نو د اوبو چې موجود خارجي دی د اوبو د پاره په خارج کې یو صفت دی یو حالت دی او د اوبو هغه خارجي صفت او حالت سری یخوالی په اوبو کې یخوالی پروت دی اوس د اوبو د پاره دا یخوالی دا یو حالت دی او اوبه موجود خارجي دي نو ته په دې باندې علم راولي چې او اوبه په دغه صفت سره موصوف دي چې هغه یخوالی دی لا داسې د ګرم شي د اور متعلق علم اور ګرم دی په خارج کې چې څنګه دی خو ته په دې باندې مطلب دا دی علم راولي نو دغه ته ویل کېږي په اصطلاح کې فلسفه لکه هر شی چې خدای په کم صفت په کم نهج او طریقې سره پیدا کړی دی دته یو حالت د احوالو نه بخامخی حالتونه خو جدا جدا دي خو په هغه حالت باندې ته علم راولې نو دې ته ویل کېږي حکمت نو تعریف ته بیا ګوره هو علم باحوال الموجودات العینیه على ما عليه بقدر الطاقه البشریه خو په اندازه د انسانی طاقت باندې چې څومره ستا وس دی داسې نه ده چې په ټولو باندې خو علم د خدای ذات دی زموږ خو پې نشته دی خپل وس او د طاقت په موافق باندې دې ته ویل کېږي حکمت بیا دا خو تعریف اصطلاحي مو شو دویم نمبر موضوع د علم څه شی موجودات خارجیه دي بس چې کوم شی ته تخکاری موجودات خارجیه مخکې به پکې بیا ان شاء الله کې ذهن کې کوم اشکالات اعتراضات راځي ابرورو په سبق کې دوران کې حل کیږي او دریم نمبر غرض او غایه ده نو ګوره غرض او غایه د علم داسې زده کا چې په انسان کې الله رب العزت دو قوتونه دو طاقتونه پکې خېدي یو قوت د انسان داسې دی چې دی د بل چانه اثر قبلی قوت انفعالی او یو قوت په انسان کې الله داسې خېدي چې دی په بل چا کې اثر کوي ګوره یو قوت په انسان کې داسې دی چې دی د بل چانه اثر قبلی دی ته قوت انفعالی وي او یو قوت په انسان کې الله داسې خېدي چې دی په بل چا کې عمل کوي دی ته ویل کېږي قوت عملی ګوره کله نا کله انسان اثر داسې قبلی چې اوس ته د یو شي متعلق علم حاصل کې او ته په هغې باندې ښه پوه شي نو تا اثر قبول کو که نه تا په دې باندې علم راوستو تا اثر قبول کو دې ته بیا د حکمت په اصطلاح کې ویل کېږي قوت نظری او دویم نمبر کله ته په یو شي کې اثر کې لکه ته چاړه راواخلې سبزي پې پرې کې داسې نور کارونه کې نو دا عمل ته کې که نه ته په بل چا کې عمل کې دې ته قوت عملی وي نو د حکمت نه مقصود دا دی چې حکمت قوت نظریم کامل شي او قوت عملیم کامل شي په شی باندې چې خسته علم راشي نو عمل به خسته شي کنه چې عمل کمې پورې کامل نه عمل خو کامل نه کیږي نو غایا او غرض د حکمت داري چې قوت نظری او عملی دا تام شي تعریف مو شو موضوع مو شو غرض او غایه مو شو اوس مخکې خبره کو تقسیم د حکمت لا داسې یو بل ځینې کتابونو کې دې ته فلسفه هم وایي نو فلسفه یوناني ژبه ده د یوناني ژبې ټکي دی د فعلا سوف نه جوړ دی فعلا ویل کېږي دوست ته او سوف ویل کېږي علم ته یعنی دوست د علم محب العلم چې کوم علم سره محبت کوونکی ته بیا ویل کېږي فلسفه اول طور باندې د دې دوه اقسام دي د حکمت
یو حکمت نظری دی یو حکمت عملی دی. یعنی تقسیم د دې کېږي دوه اقسام ته، حکمت نظری او حکمت عملی. حکمت نظری دی ته ویل کېږي ګوره په دې کائنات کې الله رب العزت ډېر شیزان داسې پیدا کړي دي چې د دې وجود ته راوستل لا د دې ختمول زموږ ستا په اختیار کې نه دي. په کائنات کې الله ډېر شیزان داسې پیدا کړي دي چې د هغې وجود ته راوستل او د هغې ختمول زموږ ستا په اختیار کې نه دي. لکه کائنات کې ځناور دي، ونې بوټي دي، د هر څه خدای پیدا کړي دي. د دې موږ سره خو اختیار نه دی چې دا پیدا کو، نه موږ سره اختیار دی چې دا ختم کو. نو اوس داسې قسمه اشیاء، داسې قسمه ارسو چې د هغې وجود او عدم دا زموږ ستا په اختیار کې نه دی. د دغه ذات وجود او عدم چې زموږ ستا په اختیار کې نه دی، دته به حالتونه خو خامخا یې که نه، په دغه احوالو باندې علم راوستل دغې ته ویل کېږي قوت نظري. لکه واجب تعالی احوال چې کوم دي، حکمت نظری دی ته ویل کېږي هغه شیزان، د هغه شیزانو احوال باندې علم راوستل، په هغه حالتونو باندې ځان خبرول چې د کم ذات ته د احوال راغلی دي، د هغه وجود او عدم زموږ ستا په اختیار کې نه دی. دې ته ویل کېږي حکمت نظری. دویم نمبر موږ سره دی حکمت عملی. حکمت عملی دی ته ویل کېږي هغه شیزان چې د هغې اختیار د وجود او د عدم موږ ته ته ملو دی، زموږ په اختیار کې دي. لکه روجه نیول ستا په اختیار کې ده، که نیسې کو نه نیسې. مونځ کول د ستا په اختیار کې دي، که نیسې او که نه نیسې. نو دا داسې شیزان دي چې د دې وجود او عدم د ستا په اختیار کې دی. خو د دې شیزانو ته احوال شته دی که نه. مونځ به څنګه کې، د مونځ طریقه سره، مونځ کې واجبات سره، روجه به څنګه نیسي، په دې احوالو باندې ځان خبرول دې ته ویل کېږي قوت عملی. نو دوه شو ګوره ورته حکمت تقسیم شو نظری ته او عملی ته. نظری دې ته ویل کېږي په د هغه شی د احوالو نه ځان خبرول چې د هغې وجود او عدم زموږ ستا په اختیار کې نه وي، دې ته ویل کېږي نظری. او د هغه شیزانو احوالو باندې ځان خبرول چې د هغې وجود او اختیار زموږ ستا په اختیار کې وي، نو هغې ته ویل کېږي عملی. بیا ګوره دا حکمت عملی تقسیموي درې اقسامو ته. دا زده که یو ته ویل کېږي تهذیب الاخلاق، دویم ته ویل کېږي تدبیر المنزل، دریم ته ویل کېږي سیاست مدني. تهذیب الاخلاق دی ته ویل کېږي ګوره که چېرته هغه اعمال داسې وي چې شخص واحده سره تعلق ساتي، صرف ستا ذات سره تعلق ساتي، شخص واحده سره تعلق ساتي، صرف ستا ذات سره تعلق ساتي، نو دې ته ویل کېږي تهذیب الاخلاق. یعنی ته به ناسته څنګه کې، ګرځېدل به څنګه کې، خبرې به څنګه کې، ملاویږي به چا سره څنګه، رین سین به د یوازې څنګه وي. که یوازې ستا ذات سره تعلق ساتي، دې ته بیا ویل کېږي تهذیب الاخلاق. او که یو کورنۍ سره تعلق ساتي، یو خاندان سره تعلق ساتي، اجتماعي امور کې به څنګه اوسېږي، اجتماعیت کې به وخت څنګه تېروي، او اجتماعیتو کې به د حقوقو خیال څنګه ساتي، چا سره به کومه معامله او کومه رویه کوي، دې ته بیا ویل کېږي تدبیر المنزل. او که چېرته ملک او قومونو سره تعلق نو بیا ورته ویل کېږي سیاست مدني. ګوره حکمت موږ تقسیم کول په دوه قسمه باندې، نظري او عملی. بیا عملی تقسیم کو په درو قسمو باندې، تهذیب الاخلاق، تدبیر المنزل، سیاست مدني. که چېرته د هغې اختیار، د هغې تعلق صرف شخص واحده سره نو تهذیب الاخلاق، او که خاندان سره تدبیر المنزل، او که قوم و ملک سره سیاست مدني. دا ختم شو. اوس دویم نمبر تقسیمو حکمت نظری چې دی کتاب ته دا خبر رسو فصل فيما يعم الاجسام. حکمت نظری په دوه قسمه باندې. حکمت نظری موږ دې ته وایي چې د هغه شیزانو احوالو باندې ځان خبرول چې د هغې وجود او عدم زموږ ستا په اختیار کې نه وي. نو دا تقسیمیږي درېو اقسام ته. یو ته ویل کېږي حکمت طبعي، دویم ته ویل کېږي حکمت ریاضي، دریم ته ویل کېږي حکمت الهي. درې اقسام شو: حکمت طبعي، حکمت ریاضي، حکمت الهي.
حکمت طبعی دی طویل کیږي چې داغي وجود ذهنی او وجود خارجي ماده ته محتاج ني. دا به ان شاء الله تفصیلی راشي خو سرسری ارته دومره ویم. وجود ذهنی چې یو شی لره زمنګ په ذهن کې وجود لکه اون په خارج کې راوته ذهن تمراول نو ذهن کې وسره دغه پیړواله دغه جوړواله دغه سخواله دا وسره ني. دا وجود ذهنی شو. او وجود خارجي خارج کې چې کومونه حکمت طبعی دی توی چې داغي وجود ذهنی او خارجي مادي ته محتاج ني ماده نه غواړي مکه براشي مادم څه توي خودلتا سرسری دومره زوت کا دي ته حکمت طبعی وي. وجود ذهنی او وجود خارجي ماده ته محتاج نوي دي تویل کیږي انا چې وجود ذهنی او وجود خارجي سوي ماده ته محتاج وي دي تویل کیږي حکمت طبعی. ما غلط وي. دویم نمبر حکمت ریاضی. حکمت ریاضی دی توی چې په خارج کې خو ماده ته محتاج خو په ذهن کې ني لکه دو واخلا شکل واخلا ګول دایره مربع مثلث نو په خارج کې چې راځي یو جسم ته برازي ماده ته محتاج او که ذهن کې ته دو راولي نو بل څه شیخ وسره نشته کنه نو په ذهن کې څه ته محتاج نه لري ماده ته او په خارج کې ماده ته محتاج دي تبیل کېږي حکمت ریاضی. او دریم نمبر حکمت الهی دی چې په دوانو کې وجود ذهنی او خارجي کې ماده ته محتاج دي که ذات د باری تعالی او دی وسره نور ساغزه کې برابر کړی دي ابراشي ان شاء الله. نو حکمت نظریم په درې قسمه باندې شو حکمت طبيعي حکمت ریاضی او حکمت الهی. بیا دلته کې چې دا فصل د لګول دی فصل فيما يعم الاجسام. القسم الثاني في مباحث الحكمه دا به ان شاء الله سبب وای بس دې زه پوره خبره شو. واخر الدعوانا الحمد لله.